الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تکبر عزازل را خارو کرده تکبر عزازل را خارو کرده بزندان لعنت گرفتار کرده. درود شریف اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. زمائزانو نن 26 ستمبر 2025 مونږ دلته جامع مسجد بیت المعمور کې د جمعې د اجتماع فنبت را جمع یو. کوم بیان چې ستاسو وړاندې را روان ده هغه د حضرت لقمان یو دوه خبرې دي چې زوی ته به طور نصیحت کړي دي. زوی یو ځل را اغوستی حضرت لقمان زوی ته ویل چې راشه. زوی ځان ته وړاندې کېناو. اوس پلار دې ته وایي هر پلار ته پکار ده چې اولاد ته دغه شان نصیحت وکړي. زوی ته ویل چې بچیا ته به خلکو سره څنګه ژوند تېروې. زوی ورته ویل پلاره ته راته ووایه. حضرت لقمان ورته ویل یا بنیه د تصغیر صیغه ورته راوړه او تصغیر برای شفقت ته. ویل یا بنیه او زما بچونیا. زوی وړاندې ورته ناسته او زما بچونیا ولا تصعر خدك للناس. خد دی رخسار ته وایي مراد دلته تینا مخت
والعظماء بچونی ولا تصعر مأر وبل طرفتا خدك اخبل مخ للناس دخل قنا سعر اصل کی یو بیماری ده او دا بیماری اخانو تلگی اخته چکله دا سعر بیماری اولگیگی دغه بیماری سره سره داری دا اخ دا غاړه چې کومه ده دا کږش اوس یو بنده کې چې تکبر وي هغه د خلکو نه غاړه مخ بل طرف ته تاو حضرت لقمان ورته ویل بچولیا چې خلکو سره خبرې کړې کنا نو چې ته چا سره خبرې کړې یا بل ته خبرې کړې هغه ته به آمنې سامنې مخامخ ګورې داسې به نه کړې چې بل درته خبرې کړې او ته بل طرف ته ګورې یا ته ورته خبرې کړې او ته بل طرف ته داسې ګورې مخ د خلکو نه بل طرف ته اړول دا تکبر د کنه تکبر به نه کړې د خبرو وخت کې زوی ته وصیت بچو ته داسې وصیت پکار که تاسو لیدلي بعض خلک داسې وي تا سره به خبرې کړي ګوري به بل طرف خبرې به هم داسې په نیمه نیمه لهجه کې کړي هلته به تا ته محتاج وي خبرې به درته کړي نور مخ به بل طرف ته اړولی وي دا تا ته کتل هم دا مزه نه ورکوي د تکبر په وجه حضرت لقمان ویل او زما بچونی ولا تصعر خدك للناس او زما بچونی چې خلکو سره خبرې کړې یا خلک تا سره خبرې کړې نو ادب د ادب چې مخبل طرف ته تینن اړوي مخبل طرف ته اړول دا تکبر دکنه دوم وصیت می دا واور بچیا ولا تمشي في الارض مرحا او بچیا خبردار زمکه باندې چې ګرځې نو د تکبر انداز کې بنا ګرځې کنه د عاجز انداز کې بګرځې کنه سوچ بدې داوي بچیا چې د غزمکه چې کومه ده دا خاوره دا ښکته ده عاجزي پکې ده اوس بچیا دا سوچ وکړه کنه دا سوچ وکړه چې زم د دغه خاورو نه پیدا یم او بیا دې خاورو له به ځمه کنه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله وای د دې خاورونه می بند پیدا کړې دې خاور لبدي واپس ورکوز کړم کنه قبر ته او د دې خاورونه بدی بیا د قیامت پر ورځ را وباسم او بچونیا پزمکه چې ګرځې تکبر سره به نه ګرځې دا سوچ پکړې چې زه چې د کم شي نه پیدا یم چې هغه خاوره د دې کې خو عاجز ده که نه
نو ستا ماده کې عاجزي ده کنه خبردار چې تکبر اونه کړې ته به هم ځان کې عاجزي پیدا کړې د دې خپلې مادې د خاورو نه وشرمېږه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الله وی زما خاص بندگان ما تخوخ نزدې بندگان هغه دي چې پزمکه باندې عاجزي سره وقار سره چین سکون باندې ګرځي کنه تکبر نکړي کنه او که تکبر وکړي قرآن کریم فرمای ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا او بندا زمک باندې تکبر سره مګرځه کته تکبر وکړې کنا پیز مکل را کاږي د تکبر په وجه باندې نو لن تخرق الارض زمکه شل ولای نشه په دې خو باندې کار څومره په پزمکه اوه را اوه زمکه کې سوراخ جوړولای نشه شل ولای نشه او کده تکبر په وجه باندې خپل مری کش کړه سر برا کش کړه کنا او ځان وګد کړه نو ولن تبلغ الجبال طولا کار څومره ځان وګد را وګد کړه کنا نو د غرونو سر تر رسیدلای نشستان غرونه دنګ دنګ دي کنا بیا تکبر ولکړه کنا سردننا فغروان کلستر گرونه سردننا فغروان کلستر گرونه ډېر په پورته مزه سر هوا رحمان بابا فرمایي سردننا فغروان کلستر گرونه ډېر په پورته مزه سر هوا چې څوک سلام درته وکړي کنه ستا سر بری کنا جواب هم صحیح نه ورکوي کڅو درته وای السلام علیک ته تکبر په وجه او که په سکوټر باندې روان دي سکوټر باندې په چا باندې غر تیر شي نو په خوله سلام نه وایي بس سر تاسو ما باندې چې څوک تیر شي په سکوټر باندې ناست زه داخله ته ګورم چودري سلام اچو ځکه په سر باندې سلام يهودو اچو په سر باندې سلام اچول دا يهوديت ورته ګورم چې شونډې خوځي کنه چې سر داسې کې سکوټر والا اخله وخوځي هم سلام یې واچو وعلیک السلام جواب او چې شونډې اون خوځي یو سر داسې کې هم علیک لعنت الله علیک لعنت الله پتا دې د خدای لعنت شي يهودي کافر چې سلام دې مستنه ده کنه په دې سکوټر باندې سوري ته په دومره تکبر کې اګه په بل شي باندې سور شي بیا بس دنن 329 سال مخکې رحمان بابا فرمائے سردنن فگروان کستر گرونی
سر دننه په ګریوان کړه سترګې رونې کړه مطلب د دې څه شی ده دا ځان ته وګوره او خاص کر دې څه ته وګوره دې خېټې ته وګوره چې دې خېټه کې مې چاندي ده سونا ده یاقوت دي مرجان دي د سعودي عرب ریالونه دي د امریکې ډالر دي که پکې زیړ غول که داسې چا په چاړه ووهلې خو بوی به دي لرې لاړ شي په دې اولې کړۍ دا مطلب ده چې سر دننه په ګریوان کړه سترګې رونې ډېر په پورته پورته مځه سر هوا تاسو خیال کړئ که ته سلام ورته که په ګاډۍ کې ناست وي د ګاډۍ سیټ ته داسې شا لګولې وي دې سر ته بیا داسې وړوکی غوندې بالښت جوړ کړی داسې پوست غوندې هغې په دې سیټ د پاسه ایښی وي او ته سلام ورته وکړې چې ته سلام ورته وکړې هغه ته وایي یې بېوقوف یې بېوقوف بس بار بار سلام سلام سر ته بله تکیه وي پرون دې د ورد خانې پرون دې د ورد خانې نن دې د خاورو بالښت سر ته جوړومه اخر یو ورکوش کنا لحد کې لږ غوندې خاورې داسې درته کېدې کنا ستا سر په هغه خاورو کېدې کنا د بره نه ملا صاحب ورته اواز کړې چوپایې مخ یې د قبلې خواته واړوه مخ یې د قبلې خواته واړوه په دې قبر کې دا هغه ته اوس وکنه دا هغه خنزیر وکنه چې په ژوند کې مخ قبلې ته نه و اړولی په مخ کې جومات ته راغلی نه و کنه په خپل ژوند کې جومات کې قبلې ته ودرېدلی نه و چې الله اکبر سلوارې مخ قبلې ته واړوه نکر منکر به راشي په دې مخ به ووهي مخ به مشرق طرف ته واړوي کنه چې په دې اړولو باندې کار نه کېږي هغه ژوند کې چې تا مخ اړولی وای کنه قبلې طرف ته چې الله اکبر په هغه مخ اړولو باندې کار کېدی په دې اوس مخ اړولو باندې کار نه کېږي کنه پرون دې د ورد خانې نن دې د خاورو بالښت سر ته جوړومه پول کی لارنگے لحد میں جن سے یہ امید تھے پول کی لارنگے لحد میں جن سے یہ امید تھے ہائے وہ بھی پتھر گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد ستادا امید چې زما یاران دوستان براشي قبر کې به د ګلونو چادرې راته خورې کړي یاران دوستان دې رالو پسې نه باندې ګټې درته کېښودې بلاکونه برې سلیپونه در باندې کېښودو خاورې در باندې واړولې رحمان بابا فرمایي
چې سر دننه فګریوان کړه سترګې روڼې ډېر په پورته پورته مځه سر هوا سر هوا مځه و اسمان ته سر هوا مځه و اسمان ته ته په اصل کې لازمه کې پیدا له خاورو پیدا د ځان خاورې جوړې کړه د خاورو په شان عاجزي ځان کې راوله ته به ګلې ګلزار شې مولای روم فرمایي چې ګوره موسم بهار کې په خاور باندې هم باران وریږي په ګټه باندې هم باران وریږي خاور کې عاجزي ده چې باران په وریږي خاور جذبوي راکاږي ځای ورکوي په ګټه چې د باران قطرې لګي ګټه کې تکبر ده سخته ده د کور کوي د ځان لري کوي څو ورځې پس چې وګوري هغه خړې خاورې چې دي هغه نه ښکاري رنګ سره زیړ ګلونه دي فصلونه ښکاري ګټه هغه شه دا ولې د ګټه کې تکبر ده مولای روم فرمایي چې ته ځان کې عاجزي راوله ځانه خاورې جوړې کړه نو بیا ستا به دنیا هم ګلې ګلزار شه آخرت هم صالحات بودی سنگے دل خراش صالحات بودی سنگے دل خراش الزمورا یک زمانہ خاک باش ډېر مرد تیر شو ردی تکبر په وجه باندې سختو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ردی د ګټې په شان سختو بلکې د ګټې نه هم سختو د تکبر په وجه باندې الزمورا خاک باش اوس لږ عمر دې پاتې ده ځان کې عاجز راوله در بوهارا کای شود سر سبز سنگ خاکو شوتا گل برو ید رنگ رنگ موسم بهار کې د ګټې نه څه نشنه کېږي ځان خاورې جوړې کړه رنګارنګ ګلونه فصلونه به در نشنه شي عاجزي ځان کې راوله حضرت لقمان بچی ته ویل چې بچیا اول وصیت می دا واوره چې ولا تصعر خدك للناس بچی چې ته چا سره خبرې کړې یا بل تا سره خبرې کړې د خبرو وخت کې ملاقات وخت کې مخ ته نه بل طرف ته مه اړوه مخ اړول تکبر ده کنه کدی مخ واړاو د دې مطلب دا ده چې دغه د خدای په بنده باندې تا تکبر وکړو الخلق عیال الله دا مخلوق دا خلق خدای ته داسې خوښ دی لکه فلار ته چې بچې خوښ وي کنه په کوم بنده چې ته تکبر کړې په هغه باندې خدای خفه کېږي کنه ولا تمشي في الارض مرحا او بچونیا خبردار زمکه باندې چې ګرځې نو په تکبر به نه ګرځې کنه تکبر به نه ګرځې طالبانو ته چې زه مدرسه کې ترجمه کړم د مرحا ترجمه بل ورته چې طالبانو
ولا تمشي في الارض مرحا مگر ز پزمک باندې مرحا پکونه مرحا پغر داس تلل دا پکونه تلل دي پغر تلل ان الله لا يحب كل مختال فخور حضرت لقمان د دې دوه وصیتونو نرستا زوی ته دوه ټکي وکړو چې ان الله بشک بچونی الله پاک چې دا لا يحب كل مختال فخور هر متکبر هر تکبر کول والا خدای تخوخ نه ده خدای نه خوخوي کنه او فخر کوم کيم خدای نه خوخوي نو چې متکبر خدای تخوخ نه ده فخر کوم کوي خدای تخوخ نه ده تدې مطلب دا شو چې خدای به سزا ورکړي کنه سزا به ورکړي اچھا چې ځان تویل انا ربکم الاعلى هغه څوک فرعون اعلى دا اعلى ټکی نه وایي اعلى ټکی چا اول کړی ده اعلى معنا ډیر اعلى اعلى معنا ډیر اعلى تاسو په دې خبرو کې وایي یې معلوم پلان وګوره د پلان خلق وګوره دغه حیثیت وګوره دغه شکل وګوره ام نسانه مرته چپ شماله په دې خلق په دې هم دا 32 غاخونه به ټول د نراتو کوم تا وګوره مجلس کې خبرې کول وګوره مجلس کې خبرې بس یو سکن ولې غاخونه در باندې متو داسې وخت به راشي د پالج اټیک به درته وشي دا لاس په تېت د خپلې غړي ته رسولی نه شي غره به د ښځه غریبه در وینځي استنجا به ښځه ته ځکه چې به دې لاس تا ته امکان خلکو ته وکړي مشرف کم یاد یو مشرف به داسې همیشه سوک نیولی چنجي پکې وشو که ونه شو دوبۍ کې چنجي پکې وشو دوبۍ والو ویل ان تقلوا الا زمونږ نه نقل کړئ زمونږ نه یوسئ الى پاکستانکم بل پاکستان ته یوسئ دغه چنجل زمونږ نه لرې کړ بار چنجي پکې وشي بیا دلته د خلکو د خندا سبب خدای وګرځاو کنه تکبر خدای ته ناخوښه صفت تکبر صرف او صرف د خدای صفت چا پیغمبر صفت هم نه فلله الحمد خدای د تکبر انداز کې ځان ته دا صفت ثابت کړی فلله الحمد خدای لره ټول خو بیان ثابت دي کنه کم خدای فلله الحمد رب السماوات والارض رب العالمين وله الكبرياء لو اسمانونو کم تکبر زما صفت متکبر جبار متکبر انا اذا زبردست ذاتم زمتكبر ذاتم وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اسمانونو کم تکبر زماتا زمکو کم مال را تکبر دا زکزچیما رب السماوات والارض رب العالمین یم
د اسمانونو خالقم زیما د ځمکو خالقم زیما د ټول جهان خالق زیما او انسانا ته چې تکبر کړې او په کونه کونه باندې ځې ته د څه خالق یې ته د کوم شي رب یې تا څه پیدا کړي دي که نه خېټه دې له غلو نه ډکه ده پوزه دې د بلغمو نه ډکه ده غوږونه دې د پیپ نه ډک دي که نه جسم دې د سر نه واله تر خپو پورې د وینو نه ډک ده که نه بیا ته په کوم صفت باندې په کوم انداز باندې ته تکبر کړې که نه او داس هلته وکړې چې صف ته را روان شې بیا منډې کړې که نه ولې منډې کړې که نه چې اودس مې مات شو اوس دې اودس وکړو ولې منډې وایې نه چې هوا رانه ووته ټیز مې واچاو که نه ستا خېټه د ټیزونو نه ډکه ده ستا خېټه د پوسکیو نه ډکه ده د ګیس نه ډکه ده که نه که مجلس کې دې یو ټیز واچاو که نه بیا به هغه محلې هغه مجلس ته په ټول ژوند ورنه شې که نه خېټه دې د ګیس نه ډکه ده د هوا نه او چې ګیس ته نه اوځي مجلس کې خلک پوزې باندې کړي که نه بیا تکبر ولې کړې که نه وله الکبریاء فی السماوات والارض تکبر خو زما صفت تعالی وی چې نه را باندې خوب راځي نه د خوب پر کال را باندې راځي لا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة یہ سنه دیتا لا تأخذه سنة ولا نوم نه په ما باندې د خوب پر کال راځي نه خوب راځي ته که لږ غوندې ستړی شوې که نه چې لږ غوندې ستړی شې بیا په خپل هوش کې نه سر دې لګولی وي نه بیا په سر خبر یې نه په لاس خبر یې نه په خپله ډاک خانه خبر یې که نه د فقه مسله دا ده چې د خوب نه تر پاسې لاس به ضرور وینځې که نه ځکه لا تدري أين باتت يدك من جسدك ځکه تا ته پته نه لګي چې ته ورته وې پته درته نه لګېده کېدای شي تا لاس خپلې ډاکخانې ته ور اچولی و په ډاکخانه دې لاس مردار شوی ده اوس به لاس وینځې بیا تکبر ولې کړې که نه د خدای په بندګانو تکبر ولې کړې څوک سلام درته وکړي جواب نه ورکوې او بیا وایې چې مړه زه د دې فلاني نوم اعلی یم د دې فلاني نوم اعلی یم مړه زه د ډېرو خلکو نه اعلی یم دغه اعلی غریبان خلک به سبا ستا جنازه په اوږو اوچته کړي قبر ته به دې ورکوز کړي که نه بیا به ستا د اعلی او د عدم اعلی فتح ولګي انا ربکم الاعلی دا د اعلی ټکی اول فرعون کړی و چې مصر والو زه ستاسو هغه لوی رب یم که نه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين